بسم الله الرحمن الرحیم. د سینې په درد په باره کې یو کس رانه تپوس کړی و چې په سینه باندې درد یا لاندې د معدې د برنۍ ایریا چې ده په دې ایریا کې اکثر درد راشي، نو د دې څه وجوهات کیدی شي. د دې کې اکثر خلک دا غلطي کوي چې هغوی وایي بس دا د معدې درد دی او د معدې دوایانې لري. نو داسې یو کس بله ورځ راغی، هغه ماته ووایي چې یاره دغه شیان ما ته دلته درد و او هغې لپاره ما معدې دوایانې اخیستې. بیا یو ډاکټر له لاړم، هغه راته د آی سی جي وکړه او هغه راته ویل چې دې کې خو لږ غوندې فرق دی او دا به تا ته انجیوګرافي کول پکار دي. نو زما خپل خیال دا چې ما ته خو داسې مسله نشته دی، ما خو به چې د معدې دوایي وخوړم نو زه خو به ټیک شوم ورسره. نو بیا ما دوه درې تپوسونه وکړل چې آیا ته ګرځې نو ستا دا درد زیاتېږي؟ نو هغه ویل چې او ما چې په پوړو خېجې ستا درد زیاتېږي؟ هغه ویل چې او چې ناست دی نو بیا بیا ټیکي. نو هغه ته ما وویل هغه ډاکټر هم تا نه دا تپوسونه کړي یا کړي ورانه. نو ده یو قسم ځان له دوکه ورکوله، لږه هغه خبره اګنور کول. نو ما نن دا ریکارډینګ صرف د دې لپاره کوم چې تاسو سره دا شیر کړم چې دا درد چې دی دا مه اګنور کوئ. هغه په ای سی جي کې ډېر ماینر چینجز وو چې بل چا ته یې ښولې د صرف ای سی جي خپل څه ورته نو ویلې، خپل علامات یې ورته نو ویلې. نو هغه ورته ووایي چې یاره دغه شیان زما دلته دا درد دی او بل د ای سی جي ده. نو هغه ورته وایي چې د ای سی جي خو نارمل ده. نو بس هغه دې په هغې باندې شکي شوی دی چې هغه ما ته ووایي چې انجیوګرافي وکړه، دې راته وایي چې دا نارمل ده. نو دا د دې سمپل یو څیز دی که فرض که داسې دردي په دې ځای باندې او هغه ګرځېدو سره یا په پوڼو خطو سره زیاتېږي نو دا اګنور کوئ بالکل مه. د دې لپاره ای سی جي ایون که فرض که هغه نارمل وي د دې لپاره بیا ای ټي ټي کول پکار دي، کوم ته چې د منډې ای سی جي وایي، کوم چې ماشین باندې تاسو منډه واخئ او ای سی جي وکړي. داسې یو تیریوم سکین دی هغه د دې لپاره کېږي. نو په هغې کې اکثر چینجز دي. نو ځکه که دا فرض که په ټایم باندې وشي او که ایون انجیوګرافي هم تاسو ته اډوایس کړي نو داسې دونه دغه پروسیجر نه دی، په ټایم باندې د هغې علاج وشي. نو کله هم چې دلته درد دي نو دا مه اګنور کوئ چې دا د معدې درد دی او بس خیر دی ټیک بشي. بس دا دوه درې څیزونه دي، لږ ډاکټر ته ځان رسوئ، هسپتال ته ځان رسوئ او چې فوراً د هغې لږ ډایګنوسس کېږي. ډېره مهرباني.